زه په علماء کرامو په جماعت کې پادي کړی دی په دې وجه باندې بیان کړی دی چې الله جل جلاله په دې شپه د قدر باندې انسان ته په خپل یو څو اوازونه کوي هل من سائل فأعطيه سؤله یو आवाज رب العالمین په خپل شان لایق سره د بندګانو ته کوي اشته څوک سوال کوونکی چې د سشي سوالو کې چې زه ولا هغه ورکما نو دا زما او ستا ایمان دی او دا زموږ عقیده ده چې کومه د دنیا څه شي غواړو د الله په دست قدرت کې دی الله ورکولی شي کومه د آخرت سوال کوو نو هغه د الله په قدرت کې دی الله ورکولی شي نو دغه ورکړه د الله جل جلاله دا او رب خپل باندې فرمایي چې هل من سائل اشتسوک سوال کوونکی فأعطيه سؤله چې دغه سوال زه ورکم د څه غوښتي ولا ورکم بیا فرمایي هل من مستغفر فأغفر له اشتسوک بخنه غوښتونکی چې زه هغه ته بخنه وکړم چې انسان د سر نوالي تر خپو پورې په ګناه کې ډوب دی او د یو پیر د الله دربار کې سوالو کې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه لګ د الله دربار کې عاجزي وکي الله ته د عاجزي دومره قبول ده چې زما نبی د مثال بیان کړی دی او پیش کړی دی فرمایلی یو سړی د په صحرا کې دا غ سر سورلی دا هغه سورلې باندې د زاد راه پروت دی د متاع او سامان پاغه باندې پروت دی او د نه په دغه صحرا کې هغه سورلی روکشي ډېر چې کم دی نو لې پلې پاغه پسې وګرځي ډېر چې کم دی پاغه پسې کوشش وکي خو لیکن و نمومي ستړی ستومان راشي د یو ونې لاندې چې کم دی نو دی ډډه واچي د ونې د لاندې دی ډډه واچي سترګې ورشي کله چې د سترګې وغړېږي نو چې وګوري نو د سورلي د سر خوا کې ولاړه ده ډېر زیات خوشحاله شي په خپل سورلۍ موندلو باندې په دغه وخت کې د ډېر خوشحالي د ډېر خوشحالۍ په وخت کې د خولې نه دا الفاظ وځي اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم د خولې خطا کېدو د وجې نه وي ډېره خوشحالۍ د وجې نه خوله خطا شوه اللهم انت عبدي وانا ربك یا الله ته زما بنده او زه ستا رب یم دا خبره وکي او وای دا خپل سورلې هغه دغه چې کم دی ونیسي واګي ونیسي او هغه واګي ونیسي او ډېر خوشحاله وای دا بنده چې څومره په دې خپل سورلې مندلو باندې خوشحاله دی د دین زیات الله تعالی د خپل بندګانو په توبه باندې خوشحاليږي اوس د دې موازنه تاسو کولی شئ چې د رب خوشحالي د بنده په توبه باندې دا څومره لویه شوله او کله چې الله خوشحاله شي د انسان نه من کان لله کان الله له څوک چې د الله شي الله بیا د هغه شي جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم منګه تاسو ته فرمایلی دي چې د الله رضا او د الله جل جلاله خوشنودي او د الله جل جلاله عبادت دا چې سوکي نو په دې نوافل الله ته دومره دی نږدې شي چې زما نبی فرمایلی حضور علیہ السلام ته ډایرک الله فرمایي چې الله فرمایي زه د لاس شم دی په ما نیول شي زه د سترګې شم دی په ما لیدل کوي زه د غوږونو شم دی په ما اورېدل کوي زه د خپې شم دی بیا چې کم دی نو په ما باندې تلل کوي تاسو وګورئ چې الله جل جلاله نه څه پناه نشته دی د الله جل جلاله نه څه پټ نشته الله جل جلاله چې سترګې شي دغه نو بیا څه شي پناه شي الله چې غوږونه شي د الله نه څه پټ نشته که دا میږې په دې ځمکه روان دی د ده دا کشارې د رب په علم کې دی او الله یې اوري که ته زه پټه خبره کوو هغه الله اوري نو کله چې دغه انسان الله جل جلاله غوږونه شي نو بیا د هغه نه به څه
خبره پټه شي. دارنګ نیول شو ان بطش ربک لشدید، دا الله گرفت ډیر زیات سخت دی. نو کله چې دا الله جل جلاله گرفت سخت دی او الله د چا الله شي نو دنه بیا سو پاتې شي یا چرته د تللو خبره شي الله د دخ پیشي نو د تک بیا څومره په اسانه باندې. او داغه مثال تاسو د درکم دعا کو. د اسب بن برخیا سليمان عليه السلام وزیر چې د بلقیس هغه تخت راوړو په سونه وخت کې راوړو. شیطان ورته وی انا آتیکا قبل ان تقوم من مقامک. شیطان ورته وی زبه په دونه وخت کې راوړم ته بل خپل ځای پاسېدلې نه. او پیغمبر د خدای او طاقت ډیر واغوي دا ډیر وخت دی. اسب بن برخیا چې دا وزیر د حضرت سليمان عليه السلام اسم اعظم او یادو هغه ته انا آتیکا قبل ان يرتد اليك طرفك زبل سترګو پرب کې دا راوړم هغه زره ویړه التکی هغه تخ ډوب شو پزما کې کېدل. سليمان عليه السلام مخ طرف کار شو. سليمان عليه السلام د الله شکر ادا کړ هذا من فضل ربي دا زما د رب فضل له. سليمان عليه السلام نو دا دمرا چې الله جل جلاله طاقت ورکی د ملک سبانه ملک شام ته دا تخ وړل د سترګو پرب کې شو. نو چې څوک چاله الله طاقت ورکی الله خپې شي هغه تک بیا یو ملک نه بل ملک ته یو دنیا د سر نه بل سر ته دا بیا د سترګو د رب خبرې شي. الله دې موږ تاسو له توبې د استلو توفیق راکړي. ځکه موږ په رمضان مبارک کې د توبې د قبلېدو د مغفرت میاشت وه. ډېر استغفار به ویلي هر یو بنده. اوس دا ورځې همداسې دي چې موږ تاسو په دې کې په دې استغفار باندې کلک شو. بار بار د الله نه استغفار غواړو. الله په دنیا هم ورکوي آخرت هم ورکوي ځکه الله خوشحاله شي. الله دې ټول نه رضا شي. الله دې ټول نه خوشحاله شي. دعا وکړئ الہ العالمین زموږ په ګناهونو باندې قلم د عفو راکاږي. زموږ خاتمه په ایمان باندې کې د ایمان د زوال نه الله موږ ټول بچ کې خپل رضا خپل لقا د ټولو نصیب کې اړه شرعي حاجات د ټولو تر سره کې. یا الله د هر قسم شر فساد نه ټول ته امان نصیب کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع سنتك